بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو 50 کې کوم د پی ټی آی یو تازه جلسه وشوه، نو په دغه کې کوم دی عمران خان هم موجودو. نو عمران خان چې کوم دی دغلته څه الفاظ ویلي دي، تاسو د دې د الفاظ واورئ. د دې په زه بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. إياك نعبد وإياك نستعين. عزتمندو تاسو چې کوم دی د عمران خان دغه الفاظ واورېدله، او د هغې ورکران هم دغلته چغې وایي چې میلو میلو، او بیا عمران خان هغه وایي چې ډیزل، او بیا وایي چې میلو. نو زه دغلته حیران په دې باندې یم، اول دا بسم الله وکړي او بیا د قرآن پاک آیات وایي، او بیا چې کوم دی دا په غلط نومونو باندې په سپک الفاظو باندې دا شروع وکړي، او هر چاله چې کوم دی غلط نوم داږدي، او هر چاته چې کوم دی دا سپک الفاظ وایي. نو که چېرې ته مسلمان یې او ځان ته مسلمان وي، نو بیا خو په دغه قرآن پاک کې دا هم راغلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنابزوا بالالقاب. تاسو یو بل په بدو لقبونو باندې مه رابلئ. نو ته چې یو بل ته دا غلط نومونه وې او دا سپک الفاظ وې، نو آیا ته د قرآن پاک مخالفت کې او که نه کې؟ خو صرف چې کوم دی تا دغه یو آیات زده کړی دی، او د هغې نه پس دی بیا سپک نومونه او غلط الفاظ دا تا زده کړي دي. نو که چېرې تا په حقیقت کې په قرآن پاک باندې عمل کولی، نو بیا به تا دغلته چې کوم دی دې خبرو لحاظ کولی، خو پته لګي صرف تا دغه یو ټکی زده کړی دی، او د هغې نه پس د کنځلي سپک الفاظ غلط نومونه چې کوم دی تا زده کړي دي. او دا یو پیر نه دی، دا چې کوم دی په هره جلسه کې خپل ورکارانو ته چې کوم دی دا پیغام ورکوي چې خلکو د سپک الفاظ هم وایي، خلکو ته چې کوم دی غلط نومونه هم وایي، د خلکو چې کوم دی تاسو بې عزتیان هم کوئ، لکه څنګه چې تاسو ته دې ویډیو نه معلومه شوه. او په هر جلسه کې هم د دې دغه حالات وي چې د خلکو بې عزتي وکړي او خلکو د سپک الفاظ وایي. نو د یو پالټۍ لیډر او د یو پالټۍ مشر د هغې به داسې لهجه وي، د هغې به چې کوم دی داسې الفاظ وي. الحمدلله زمونږ په خپل مشر باندې فخر دی چې هغه هېڅکله چاته داسې غلط نوم نه دی ویلی، او نه به داسې کوم دی غلط نومونه ووایي. او زه به دا ووایم چې زمونږ مشر الحمدلله هغه خو یو عالم دین دی، هغه خو پرېږده، خو ته ماته د بلې پالټۍ هم داسې یو لیډر راوښایه چې هغه بل ته داسې غلط نوم ویلی دی، د بل یې داسې بېعزتي کړله. خو انشاءالله زه یم چې د بلې پالټۍ به هم داسې مشر څوک پیدا نه کړي چې بل ته داسې غلط نوم ویلی دی، د بل یې داسې بېعزتي کړې ده. خو دغه سپک الفاظ او دغه غلط نمونه د ده په قسمت کې دي، او د ده په قسمت کې رسېدلی دي چې دا به کله یو ته وایي او کله به بل ته وایي. نو الله رب عزت دې موږ د داسې غلط لهجې نه او د غلط الفاظو د استعمال نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.